الله الرحمن الرحیم فوائد نافعہ این همه که گفته شد بحث ماضی مطلق بود چون خواهی که ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی پس اگر لفظ قد بر ماضی مطلق داخل کنی ماضی قریب گردد چون قد ضربا، اگر لفظ کان داخل کنی ماضی بعید شود چون کان ضربا، و اگر آن بر مضارع داخل کنی ماضی استمراری گردد چون کان یفعل، و اگر بر ماضی مطلق لفظ لعلما دراری ماضی احتمالی گردد نحو لعلما فعل، و همچنا اگر بجائے لعلما لفظ لیتما داخل کنی ماضی تمنائی گردد چون لیتما ضربا. باید دانست که از هر یک از اینها چهارده صیغه بر می آیند چنانچه در ماضی مطلق گذشت. په فواعد نافعو کې مخکې چې کم گردانونه تیر شو په میزان الصرف کې نو هغه د ماضی مطلق گردانونه و فعل فعل ما فعل ما فعل. ماضی مطلق تعریف ته غوږ شئ. ماضی مطلق دا هغې ماضي ته وایي چې تیرې شوې زمانې باندې دلالت کوي بغیر د څه قید او بند نه. مطلق معنا آزاد کېږي، څه قید پکې نه وي، یعنی مطلق تیرې شوې زمانه وي، څه د نږدې او لرې قید پکې نه وي. نو ماضی مطلق په مقابله کې نورې چې څومره د ماضي اقسام دي هغه مقید ماضي دي. ماضی بعید وګوره د بعید قید رالو، ماضی قریب د قریب قید رالو، نږدېوالي قید، ماضی استمراری د استمرار قید رالو. او ماضی مطلق چې دی هغه د هر قید نه آزاد ماضي وي ځکه ورته ماضی مطلق وایي. اوس ماضی مطلق ہو شو صاحب وایي چې همه کې گفته شد بحث ماضی مطلق بود چون خواهی که ته غواړې ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی. که ته دا جوړول غواړې نو ماضی قریب جوړولو دا طریقه دی، اگر لفظ قد بر ماضی مطلق داخل کنی که په ماضی مطلق ته قد داخل کړو نو ماضی قریب بشي قد ضرب. قد ضرب وهل کړي دی هغې یو سړي نږدې تیرې شوې زمانه کې نو ماضی قریب شو که نه قد ضرب. نو قد چې په ماضی باندې داخل شو ماضی قریب، نو ماضی قریب دا هغې ماضی ته وایي چې نږدې تیرې شوې زمانې کې د یو کار باندې دلالت کوي. اگر لفظ کان داخل کنی ماضی بعید شود، که په ماضی مطلق ته کان داخل کړو بیا به ماضی بعید شي کان ضرب. سوګر ضرب باندې فعل باندې کان فعل کان ضرب، ماضی مطلق ته ضرب کان په داخل شو نو ماضی بعید. ماضی بعید دا هغې ماضی ته وایي چې دلالت وکړي په تیرې شوې زمانې باندې د حال نه لرېتوب باندې، یعنې لرې تیرې شوې زمانې باندې. نو کان ضرب هغه یو حدیث شریف کې راځي که نه، دا بیا کله کله صیغې استعمالیږي، عربي دی وسیع زبان دی، بیا ترجمه کله غلطه کوي سړی. یو حدیث شریف کې راځي حضور علیه السلام صحابه ته وایي کنتو نهیتکم عن زیارت القبور. کنتو نهیتکم، نهیتو ماضی مطلق دی او کنتو کان پې داخل شو. کنتو نهیتکم څه مطلب، ما به تاسو په اول د اسلام کې منې کولې عن زیارت القبور د قبرونو د زیارتونو نه، الا فزوروها خبردار تاسو زیارتونه کوئ د قبرونو. نو مطلب دا شو چې کنتو نهیتکم دا نه دی چې ما تاسو منع کړي، نه نه، ما به په اول د اسلام کې، که څوک وایي چې اول د اسلام ترجمه ولې کیا دومره ماضی بعید ته ولې لرې زمانې ته، نو موږ وایو چې دا کنتو نهیتکم دی، د نهیتو واحد متکلم صیغه دی، په هغې باندې کنتو کان داخل دی. نو کله چې کانا په ماضی مطلق باندې داخل شي نو دا به ماضی بعید ترجمه کې. نو ما منې کړي تاسو، نه نه داسې به نه کوئ، ما منې کړي، ما په لرې تیرې شوې زمانې کې منې کړي، څه شی اول د اسلام نو ماضی بعید شو. و اگر آن را بر مضارع داخل کنی که دغه لفظ کان دی په مضارع داخل کړو بیا به ماضی استمراری شي. یفعلو مضارع دی مونږ سره را روانه دی، یفعلو حال او استقبال باندې دلالت کوي. او که په دې د کان داخل کړو کان یفعلو ماضی استمراری بشي، کار کولو هغه یو سړي.
په تیرې شوې زمانې کې یعنې کار جاري و. ماضي استمراري دا هغې ماضي ته وایي چې تیرې شوې زمانې کې د یو کار په دوام او جاري کېدلو باندې دلالت کوي چې کار جاري و. نو ماضي استمراري نو دې کې هم ترجمې کې بیا ضرورت راځي. لکه هغه قبر کې د سوالونو روایت کې یو روایت داسې هم دی کنه چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د حضور علیه السلام مبارک بارے کې چې تپوس په قبر کې کیږي نو هلته کې څوک دا ترجمه کوي ما كنت تقول ته څه وایې نه څه وایې خو حال ترجمه دی. دا خو به هله وی چې تقول وی صرف حال وی چې ته څه وایې. دا خو دی ما كنت تقول كنت تقول تقول د حاضر صیغه دی كنت هم حاضر صیغه دی نو په تقول مضارع باندې کان داخل شو. نو چې کله په مضارع کان داخل شي نو ماضي استمراري وي. ماضي استمراري دنیا ته اشاره دی ځکه قبر ته ایله وسورلو دی دنیا نه. نو ماضي استمراري ته پوسته مطلب ما كنت تقول فی حق هذا الرجل تا به د دې هستي په بابت څه ویل دنیا کې به دې څه ویل. نو د حضور علیه السلام متعلق یعنی گویا د عقیدې تپوس پکېږي په قبر کې چې دې مبارک هستی بارے کې بتا څه ویل. چونکا نه یفعلو و اگر بر ماضی مطلق لفظ لعلما در آری ماضی احتمالی گردد او که په ماضی مطلق باندې لفظ لعلما در آری ته لفظ لعلما راوړې نو ماضی احتمالی گردد ماضی احتمالی بشي. ماضی احتمالی دا هغې ماضی ته وایي چې په تیرې شوې زمانې کې یو کار باندې دلالت کوي سره د احتمال او شک او تردد. نو د دې طریقه د عادي جوړولو چې کله په ماضي مطلق باندې لعل ما فعل لعل ما فعل کېدی شي کړی به وي کار هغې یو سړي نو کېدی شي خو شک او تردد شو. دغه رنګې هم چونه دغه رنګې اگر بجای لفظ لعلما لفظ لیتما داخل کنی که لیتما دې پې داخل کړو نو ماضي تمنایی بشي. ماضي تمنایی دا هغې ماضي ته وایي چې تیرې شوې زمانې باندې دلالت کوي سره د تمنا او آرزو. تمنا او آرزو وي جوړولو دا طریقه دی په ماضي مطلق باندې لیتما داخل که لیتما ضربا کاش چې وهل کړي و هغې یو سړي آرزو او تمنا دی. نو صاحب اخیر کې وای باید دانست پویدل پکار دی باید دانست پویدل پکار دی که از هر یکی از اینها دی هر یو نه چې دی چهارده صیغه برمی آیند 14 صیغې چې دی هغه راوتی شي. نو چنانچه در ماضی مطلق گذشت لکه څنګه چې ماضی مطلق کې تیر شو نو دغسې قد ضرب قد ضربا قد ضربو قد ضربت قد ضربتا قد ضربنا داسې به کان ضرب کانا ضربا کانو ضربو. نو دا تاسو ته په تیسیر ابواب الصرف چې زمونږ کم ګردانونو کتاب دی په هغې کې تاسو ته دې مکمل ګردانونه میلاویدی شي. نو دا ماضي چې دی په فواید نافعو کې د ماضي چې کم قسمونه و ماضي مطلق ماضي قریب ماضي بعید ماضي احتمالي ماضي استمراري ماضي تمنایی شپږ قسمونه د ماضي و. نو دا شپږ قسمونه تاسو ته بیان شو علامات بیان کړل نو دې ګردانونه هم یادول پکار دي.